نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل ابتدائی آیتونه دي. معراج واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د بیت اللہ شریف نا بیت المقدس تا ورسید. بیت اللہ شریف نا چه بیت المقدس تزی پلار باندی موسیٰ علیہ السلام باندی ہم تیر شو. بیت المقدس تا ورسیدو پل براق بھاغا کونڈے دا بیت المقدس سرکانی پا باندی کونڈے پوری اتڑو چی پکم کونڈے پوری با پیغمبرانو خپل سورلے تڑلی. او پا یو روایت کی راضی چی جبریل علیہ السلام پا یو کانی کی گتا ورکا غی کی سوری اشو اغی پوری دا براق اتڑو. نبی علیہ السلام بیت المقدس تا داخل شو. داخل دون بعد نبی علیہ السلام دو رکعت مونس ادا کرو. یو روایت کی راضی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی جو جبریل علیہ السلام یوزے بیت المقدس تا داخل شو مام دو رکعت منزو کو اغم دو رکعت منزو کو. بیاد دین بعد بیت المقدس تا ٹول پیغمبران راجہ مکڑی شو. یوم مؤذن آذانوں کو او بلکس اقامت کو. اذان اقامت کو ان کی یو بندہ سکن برابر شو اس پدے تم باندی دی چی جم بسوک ورکی. نبی علیہ السلام فرمائی چی جبریل علیہ السلام زد اللہ سنعونی ولم او مسلیت اوڑان دکڑو. مسلح باندی ادری دو نبی علیہ السلام جمع ورکڑا. نبی علیہ السلام امام الانبیاء پیغمبر دے او شاعت مقتدیان ہم طول پیغمبران ولار دے. دیو روایت مطابق نبی علیہ السلام پسی مقتدیان پیغمبران علاوہ فرشتے ہم ولار دے. کلچ منس پرشو نو فرشتو دا جبریل علیہ السلام نا تپوسو کو چی دا تاثر سوک راغلی دی. جبریل علیہ السلام او فرمائل چی دا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. اللہ جل شانہو دیر آغوختے دی. داغین بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ حمد او ثنا بیان کر مختصر تقریر کو. موسیٰ علیہ السلام داغین بعد بیا داود علیہ السلام داغین بعد سلیمان علیہ السلام بیا عیسیٰ علیہ السلام او باخر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کو. کلچ نبی علیہ السلام تقریر ختم کو
ابراہیم علیہ السلام ټول پیغمبرانو ته متوجه شو او وی فرمایل چې په دې فضایل باندې دا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو ټول وړاندې جمعات بیت المقدس نا کله چې راوتل نبی علیہ السلام تدرې پیاله پیش کړې شو یو پیاله د اوبو دیم پیاله د پایو او دریم پیاله د شراب نبی علیہ السلام دا غینا د پایو پیاله اوچتا جبرائیل علیہ السلام او فرمایل چې تا دین د فطرت دین اسلام خوخ کچره شراب د خوخ کړي او ستا امت په گمراه شي او وبد خوخي کړي وي ستا امت با په وو کې ډوب شي دین بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج شروع شو خو پدې دې کې یو مسله ذهن کې یاد وساتو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی پیغمبرانو لجمع ورکولا امام نبی علیہ السلام دی مقتدیان پیغمبران دی نبی علیہ السلام 2 رکعات منځو الحمد امام وی مقتدیان پیغمبران دی غیت الحمد نازل نه ده اغی الحمد ندز دکڑی نو مقتدیان منعو کو بغیر دا الحمد صورتنا نبی علیہ السلام الحمد اویلا زکر دا قرآن کریم پا اولنو صورتنو کی الحمد نازل لی الحمد نازل شویو خو پیغمبران الحمد اونویلا ولی په یو روایت یو حدیث کې دانشته چې نبی علیہ السلام هغه ته اول الحمد ذکر او بیا جمع ورکړه یو روایت او یو حدیث کې داسې نشته د پیغمبرانو مونږ نبی علیہ السلام پسې بغیر د الحمد نه وشو مقتدیان دي امام الحمد والدی او مقتدیان الحمد والدی هغه ته نازل نه دي نو بهترین منځ په مقدس مکه باندې دا منځ چې امام هم پیغمبر دی او مقتدیان هم پیغمبران دي په بهترین منځ کې امام الحمد وی مقتدی نه وي نو کله مقتدی باندې الحمد ویل فرض وی او بغیر د الحمد د مقتدی منځ نه کیږي نو دا فتوا راځي د پیغمبرانو په دغه منځ بیا اوای چې د پیغمبرانو مونږ نه دي شوی زکاغی الحمد نه دوی ته سړی مونږ ته وی چې تاسو مقتدیان الحمد نه وي نو مونږ نه کیږي نو مونږ دا خو یوازې مونږ نه وایو دا خو پیغمبرانو د معراج پښپ نه وي دا غي امونس کېدو کنه کېدو نو کدا غي کېد زمونږ دا ولې نه کیږي او کنه زمونږ دا نه کیږي نو بیا وی چې هغه نه کیږي یو شان خبره پکار الته مقتدیان الحمد نو یغی تسنوي او چې زمونږ مقتدی الحمد نه ناغته الحمد ولې نه وي پکار خدای چې یو شان انصاف وساتوي دا غي منظم نو شوي دا صفات خو څوک نشي لګولي معلومه دا شو چې دا خلق صرف د ضد په لار روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ځین روان شو اسمانونو طرف نه پونه را کوزه کړې شو باغی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو اولن اسمان کی حضرت آدم علیہ السلام سره ملاقات شو پدویم اسمان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام او یحییٰ علیہ السلام سره ملاقات شو پدریم اسمان کی یوسف علیہ السلام سره سلورم اسمان کی ادریس علیہ السلام سره پنځم اسمان کی هارون علیہ السلام سره پشپغم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام سره او اوم اسمان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سره ملاقات علماء فرمائی حکمت پا کداری دا ټولن اول بلار پا انسانیت کی آدم علیہ السلام
نو نبی علیہ السلام د ټول اول خپل پلار سره ملاقات آدم علیہ السلام سره اول اسمان کې دویم ملاقات عیسی علیہ السلام سره کو نو عیسی علیہ السلام ژوند دي په اسمانونو کې روح او بدن دواړه او نبی علیہ السلام روح او بدن دواړه نو د خپل ملګری سره ملاقات کاغه روح جوړ روح او بدن مجموعه د دنیا په جون سره ژوند دي عیسی علیہ السلام لا وفات شوی نه دي ملاقات یې غسرو یحیی علیہ السلام سره ذکر کو چې دا یحیی علیہ السلام د حضرت عیسی علیہ السلام د ترور دا دواړه یو ځای نو ځکه او سره ملاقات پدری مسمان کې یوسف علیہ السلام سره ملاقات پدې کې اشاره د دې ته څنګه چې یوسف علیہ السلام باندې تکلیفونه راغلل او خپل قوم خپل رونه معاف کړل د قشان په پتا باندې تکلیفونه راځي او خپل امت با کافران به د مکه په فتح کې معاف کې اقشانو شو د فتح د مکه په موقع نبی علیہ السلام عام د معاف اعلان پس لورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره ملاقات شو ادریس علیہ السلام واحد هغه پیغمبر چې بادشاہانو ته به خطونه لېږل د ایمان د اسلام د دعوت د پاره نبی علیہ السلام ته اشاره ده چې تبم دا خپل وخت کې بادشاہانو ته خطونه لېږي د پیغام د اسلام د پاره نبی علیہ السلام بیا لېږل په بنځم اسمان کې هارون علیہ السلام سره ملاقات وشو هارون علیہ السلام چو دا د موسی علیہ السلام نائب پاتې شو کله چې موسی علیہ السلام کوه تور تلاړ نو موسی علیہ السلام د دلون بعد قوم هارون علیہ السلام ته دمکی ورکتا مړګو که زمون د سامری د بوت د غوا د بچی بد دي سو د قشان وتا تم دا کافران را پسی تا تبم وسکی اخیر انجام د سامریو د مشرکانو هلاکت د قشان بمستا د مقابله په صورت کې د مشرکان انجام د هلاکت پشپغم اسمان کې د نبی علیہ السلام ملاقات شو دا حضرت موسی علیہ السلام سره تو پدې کې اشاره د دې ته چې موسی علیہ السلام او داغه قوم په شام کې jihad کړو لیکن فتح شوی د موسی علیہ السلام جان نشین یوشع بن نون علیہ السلام فتح کړو د قشان وتم د علاقې ته jihad د پارازي او فتح کیږي بستا په وخت کې نه بلکې ستان رست جان نشین د عمر فاروق رضی الله عنه په نگرانی کې شام فتح شو تبوک ته jihad د تل خو فتح شوی د علاقې لا نوي بیا د عمر فاروق سے په دور کې فتح شو لکه څنګه د موسی علیہ السلام نائب او خلیفہ او جان نشین یوشع بن نون علیہ السلام داغو فتح کړ او مسمان کې د نبی علیہ السلام ملاقات د حضرت ابراهیم علیہ السلام سره وشو پدې کې اشاره د دې ته چې نبی علیہ السلام ته د خپل نیکو ابراهیم سره ملاقات وکا ته محافظ د کعبه او دا بانی د کعبه ته حفاظت د کعبه بکې او جوړون کې د کعبه بیت الله شریف حضرت ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام چې وکړو ټول پیغمبرانو سره مقبع د اسمانو کې سلام وشو ابراهیم علیہ السلام بیت المعمور ته ډډ لګول بیت المعمور د کعبه په برابرې اسمانونو کې د فرشتو قبله ده ازمکه چې څنګه قبله او کعبه ده په اوم اسمان کې بر د قشان د فرشتو د پاره کعبه ده هغه ته بیت المعمور ویل شي او یا زره فرشتي روزانه داغینه طواف کوي خو چې کوم فرشته طواف کوي قیامت پورې بلاغې نمبر بیا ناراض پیغمبرانو سره ملاقات شو داغینه بعد سدرۃ المنتهى تلا او د سدرۃ المنتهى نه بعد هغه مقام چې په کوم کې د خلق تقدیر او زندگی حالات لیکل شي چې هغه ته مقام صریف الاقلام ویل شي هغه ته ورسېدو او دا غینه بعد د رب العالمین دیدار
الله جل شانه یہ پدې خپل غړېدو د سترګو باندې ولید. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رأیت ربی عز وجل ما پخبل استرگو اللہ علید. او اللہ جل شانہو دا نبی علیہ السلام دیدار خوشو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام دا رب العالمین دیدار نہ دیکھو خدا غی مقصد د دنیا پزمک دی دا غی خبرم ٹک تا نبی علیہ السلام دیدار برا کڑو پزمک نو کڑی دوار ٹک تی دیدار کڑی دا عبداللہ بن عباس سے فرمائی حدیث نقل کی. او عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ندی کڑی دا غی مراد مکہ دا او دا عبداللہ بن عباس سے دا روایت مراد دا معراج واقعہ پر اسمانون کی ملاقات تھی. رب العالمین نبی علیہ السلام تا پدی موقع باندی دری تحفی ورکی کلچ اللہ جل شانہ سر دیدار شو نبی علیہ السلام تا فرمائی سدی روڑی دی. نبی علیہ السلام کو فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ تمام لسانی زبانی عبادتن ٹول استاد پار دی اللہ. والصلوات ټول بدنی عبادتونه استاد پاره دي. والطیبات او ټول مالی عبادتونه استاد پاره. عبادت خودري قسم دي لسانی بدنی مالی هغه ټول الله استاد پاره. الله جل شانه دا غي په بدل کې صبر کړ السلام علیکا. د لسانی عبادت جواب ملوش السلام علیک ایها النبی. بدنی عبادت په مقابله کې ملو شو رحمت الله زما رحمت دی پتا باندې. او د مالی عبادت والطیبات د دې په بدل کې ملو شو وبرکات چې مال زما د پاره قرباني کې نو برکت پېستا. الله جل شانه سره نبی علیہ السلام بغیر د واسطې د فرشتي دا خبرې په دې شپه کې وکړي. نبی علیہ السلام تدری تحفی پدیجے کی اللہ پاک ورکی. یو تحفی ورکڑا دا سورة البقرہ اخیرنی دو آیاتن آمن الرسول او لا یکلف اللہ. دا پا معراج کی ملو دی بغیر دا واسطی دا فرشتی براہ راست اللہ ورکڑی. طول قرآن کے دا تو آیاتن درسی چلی کہ فرشتہ نشتا او ڈائریکٹ دا رب العالمین نزدکڑی. او دیم تحفے ورکڑا چستا کم امتی دا شرک او دا کفر نا علاوہ گناہگار وفات شو زب آغت بخنکو. ہر سمرا گناہونے کڑی کچھ کافر نی مسلمان دی گناہگار دی زب آغت بخنکو. دا تحفہ ملو شو. او دریم تحفہ ملو شو 50 منزونا. دا تحفے ملو دی د معراج په واقعا کې. هغه جدا مسله چې نن سبا موږ شاکر سے وای دا اسی خبرې موږ وی توایو قرآن او سنت په چې سم خبره ده او ته اسی زناوري. نبی علیہ السلام دا غزینا واپس را روان شو. لګ واقعا به بیا په جمع کوسه کدا مسله دې ځکه نن ختم ان شاء الله. ابراہیم علیہ السلام سره خبره وشوي. هغه نه بعد موسی علیہ السلام ته چې شپږم اسمان تراغي. موسی علیہ السلام تینا تپوسو کی اللہ جل شانہو صدر کر وی اللہ پاک د خپل امت تپار 50 منزون را کر. موسی علیہ السلام ته فرمائی لارشا اللہ پاک نسوال کو 50 منزون ډیر دی چې دا در تکم لار. پنځه منزون با کمیدل او بیا بیا رات آخر 15 پاتی شو. نو پہارا پیر 15 نها پیری لار 15 سلویخ ماف شو. نو چې اخیرنی 15 پات شو بیا موسی علیہ السلام ته فرمی دام ګور ډیر دی امت بد ادا نکړي چې ځکه هغه خپل امت معلومو. نبی علیہ السلام او فرم باقی مار د خپل رب نه حیا راځي ز باقی نشم. علماء فرمای نبی علیہ السلام ځکه بیا نه نړو چې 15 ماف کیږي چې دا 15 ماف شي بیا موږ ختم شو. ځکه پیره کې 15 ماف کیږي چې دا 15 پاتې دام ختم شو. نو بس بیا خو منځونه لاړ
دا پنځه منځونه دي خو تاسو ته ثواب ملاویږي د دې پنځو منځونو په بدل کې د 50 منځونو د عبادت. هغې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی واپس خپل کور ته راورسېدو او سحر کافرانو ته خپل پیغام وورو. کافرانو انکار وکړو، مؤمنانو ایمان راوړو. چاته چې الله پاک هدایت نصیب کو هغې د نبی علیہ السلام د دې واقعې صداقت تسلیم کړ چې بالکل ټیک دی، لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او چا چې انکار وکړو هغه د کافرانو سردار د هغه نوم ابو جهل شو، د جهالت ټوکرې. ابو جهل مطلب دا هغه انکار وکړو هغه د جهالت ګوډ شو او ابوبکر صدیق شو. مسلمانانو دا واقعا د معراج تسلیم. دا مسله د معراج واقعا اول درس کې موږ د معراج د واقعي حکم ویلو او دیم درس کې موږ د معراج د واقعي دلایل ویلو چې دا نبی علیہ السلام روح او د بدن مجموعي سره دا سفر کړي. قرآن میں 2 آیاتونه ویل، 2 حدیثونه ویل. او بیا نن درس کې موږ دوی چې نبی علیہ السلام په دې لاره چې کوم ملاقات کو دې کې ډېر تفصیل پاتې شو، په کوم قومونو باندې نبی علیہ السلام تیرېدل شو هغه واقعا بیا ډېر تفصیل کیږي. خو به هر حال دا واقعا وشو. اوس به یو ګمراه راپاسي، سم سړی نه گمراه ملحد. ابوی چې دا لا څنګه خبره ده؟ یو ځای وی چې موسی علیہ السلام د سری ډیرکې سره په قبر کې ولاړو، او بل ځای وی چې موسی علیہ السلام په بیت المقدس کې او بل ځای وی چې په شپږم اسمان کې. نو موږ وایو چې ستا عقل خدا اعتراض کوي، خو شریعت دا اعتراض نه. شریعت خدا وی چې قبر کې ولاړو، بیت المقدس کې ولاړو، شپږم اسمان کې. نو شریعت منی خو دین من ستا عقل صحیح ده. جواب بس علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا شپه د عجایباتو. لکه د شپې په دې لږه حصه کې دا دونه سفر کول خو عجایبات دي، او په دې عجایباتو کې دا ممکنه ده چې اول د موسی علیہ السلام قبر کې ولاړو، بیا د الله پاک بوتلی بیت المقدس ته او د هغې نه بعد د اسمان ته بوتلی. نو په دې کې دا سوال څه پاتې شو؟ اوس به یو ګمراه راپاسي، وایي به چې نبی علیہ السلام جمع ورکوله، نو په بیت المقدس کې دا ټول پیغمبران د کوم ځای نه راغلي دي؟ خو جدا جدا ځایونو کې قبرونه دي. نو دا شپه د عجایبات وه. الله پاک نبی علیہ السلام ته ټول صفتونه ورکړي. اخرنی یو صفت امام الانبیاء صفت ملاوېدلو دپاره الله بیت المقدس ته ټول پیغمبران را جمع کړل چې دې ټول له جمع ورکړي چې دا امام الانبیاء. اوس که دا جمع نه ورکړي امام الانبیاء صفت خو بیا نه ملاوېد. نو جمع ورکړه ټولو پیغمبرانو ته، نبی علیہ السلام امام الانبیاء. بیا به یو سړی وایي چې نبی علیہ السلام کله دا دومره سفر کو او دا عجایبات ولیدل، نو څنګه چې مرزا غلام قادیانی ملعون وي، یا څنګه چې د نن سبا دور منیر شاکر بدبخت او سپیره وي، او څنګه چې د نن سبا دور یو فتنه تنظیم فکری ولی الله والو. دا یو فتنه د تاسو بل نه پیژني، فکریان وته وي کېدی چې دای په خوب کې کړي کنه. نو بس خبرې ختم شي. نو مونږ چې خوب خو څه دلیل نه دی، او که خوب کې کړي بیا پکې د اعتراض ځای څنګه پاتې شو؟ بله ورځ مې ویلو سړی اوده دی په خوب کې حجونه نه کوي. چا ورته چې هلکه خوب کې حج کړی غلطي وي، بس ټیک ته خوب کې غلط کر سکي. نو بیا خو د اعتراض ځای نه پاتې کېږي. اعتراض یې هله دی چې په ویښه دا ټول کار نبي علیہ السلام او دا شپه د عجایبات وه. نو چې شپه د عجایبات وه، رب العالمین په دې ټولو څیزونو کولو باندې قادر دی. ځکه د شپې په حصه کې دا دومره سفرونو دونه حالات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی، مشرکان ناجم و شورا شکر ته څه خبرې کې نبی علیہ السلام ته واقعا بیان کړ. نبی علیہ السلام ته د معراج د شپې ټوله واقعا بیان کړ. کافران امتحان اخیسته. نبی علیہ السلام ته وایي
دا راته وایي چې بیت المقدس آبادي څنګه ده. نو چې سړی چېرته لاړ شي نو هغه آبادۍ ته ګوري چې دلته ګیټ څنګه ده. الله جل شانه ورته ټول منظر مخې ته کړو نو چې د کوم څیز تپوس به یې کوو جواب به یې ورکړو. عجایباتونه ده. کافران ورته خطا راته زمونږ د شام نه یو قافله را روانه ده. هغه قافله کوم ځای کې اوس ده امتحان اخلو ته خو تلې شام ته کوه ځکه بیت المقدس دا د شام علاقې دي. دا اوس چې فلسطین دي دا هغه وخت کې داسې فلسطین نو دا ټول د شام علاقې حساب کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستاسو قافله د شام نه چې را روانه ده دا به د چهارشنبې په ورځ ماښام دلته رارسي. چهارشنبې په ورځ به رارسي. او ویدام درته ویم چې قافلې ونه به تاسو تپوس وکړي چې هغې نه یو اوښ روغ شوی و هغه اوښ بیا میلو شو. حالات بیان چهارشنبې ورځ راله ماښامې ټیم نږدې دی او قافله لا نه ده رارسېدلې. الله جل شانه ورته نور ودرو نور ایثار کړو نو چې قافله را ورسېدله هغې نه بعد ماښام نور پرېوت. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت دلیل دی او دا معراج دا واقعا د نبی علیہ السلام خصوصیت دی. بل پیغمبر ته الله پاک دا حیثیت او دا صفت نه دی ورکړی. موسی علیہ السلام سره خبرې کړي خو په کوه طور کې او نبی علیہ السلام سره خبرې کړي د اوم اسمانونو نه بره. نور پیغمبران ته عبادات ملو دي په ځمکه نبی علیہ السلام ته عباداتو کې فرض مونځ ملو شو اوم اسمان نه بره د معراج په شپه. دې نه وړاندې نبی علیہ السلام به دوه مونځونه کول یو د سهار او بل د مازدیګر. بیت المقدس کې چې دا مونځ کړو دا نفل 2 رکعات ځکه د شپې چې فرض مونځ نی او ماسوتنې لا فرض شوی نو سهار ماسپخین مازدیګر ماښام ماسوتن دا 15 ټیمه مونځ چې فرض شو دا د معراج په شپه په دې موقع باندې. په بیت المقدس کې چې کوم مونځ کوو دا نفلي مونځ 2 رکعات نفل نبی علیہ السلام په سفر کې کول او مکه شان په بیت المقدس کې هم 2 رکعات مونځ. نو دا د معراج واقعا و د نبی علیہ السلام خصوصي حالات. الله جل شانه دې موږ تاسو ته پر خپل دین باندې استقامت نصیب کړي. نو فرمایي سبحان الذي پاک الله پاک غزا اسرا بعبدی چې د شپې بو خپل بنداله چې بو یې خپل بنداله لن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى بیت المقدس تا مسجد اقصی د بیت المقدس نوم دی. او چې بدا سره کافران جنگونه کوي مسلمانانو سره الذي اغکر اغا مسجد بارکنا حولو چې من برکت چولې چا پیرا دینا لنوریه من آیاتنا د پارا دې چې موږ خایو دی پیغمبر سلام ته خپل قدرت عجایبات انه هو السميع البصير بشک الله پاک اوریدونکو لیدونکو ذات دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمدلله